بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورې نبی علیه الصلاۃ والسلام د شپې کور نه بهر تشریف راوړ د خلکو حالات معلومولو دپاره. بهر یې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې نظر پرېوتلو چې هغه سبا کیلو خو ډېر ورو ورو سبا کیلو. بیا لږ ساعت نه بعد د حضرت عمر رضی الله عنه باندې نظر پرېوتلو چې هغه سبا کیلو خو ډېر په اوچت اواز باندې. نو نبی علیه صلات وسلام مجلس ته چې کله د دواړه راغللو نو نبی علیه صلات وسلام د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه پوښتنه وکړله چې تا سبا کیلو بېګا ډېر ورو ورو سبا کیلو دا ویلې. هغه ورته وفرمیلو چې ما خو د هغه ذات ته اورولو چې هغه سره زه سرګوشي کوم. بیا هغې نه بعد حضرت عمر رضی الله عنه نه پوښتنه وکړله چې تا ډېر په اوچت اواز باندې سبا کیلو هغه ویلې. هغه ورته وفرمیلو چې یو خو زه خلک د خوبه راپسوم او دویم نمبر باندې زه شیطان هغه ډاروم، شیطان ته منډه هغه ورکوم. نو نبی علیه صلات وسلام د دواړو خبرو باندې د خوښۍ اظهار وکړلو. هغې نه بعد یې حضرت عمر رضی الله عنه ته یې وفرمیلو چې ته سباک ورو ویایه او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته یې وفرمیلو چې ته سباک لږ ونیوې چت یا تیز یایه، یعنې د اعتدال والا درس یې ورته ویل کړلو.